تجارت کوي او هغه د نبی علیه السلام شکر دی الحمدلله مؤمنان ټول عاشقان نو دا تاجر او دکاندار به وایي چې زه خو تجارت کوم خو چې نبی علیه السلام د تاجر او د دکاندار دپاره څه ویلی دی نو ته او ځکه راته پته یې نو ورته به ووایو چې داسې نه ده د تاجر باره کې ویلي نه دي تجارت محبوب په خپله باندې کړی دی نو سړی به وایي چې زه واده په موقع باندې ښادي او خوشحالي کوم نو چې دا خوشحالي نبی علیه السلام کړې ده او که نه او څنګه یې کړې نو محبوب په خپله باندې نکاحونه کړي دي ودونه یې شوي دي یو نه 11 بیبیانې وې د محبوب صلی الله علیه وسلم د حضرت فاطمه جگر گوشه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې واده د حضرت علي سره شوی دی رضی الله تعالی عنه سره نو هغه به کتل غواړي چې نبي علیه السلام پکې څنګه خوشحالي کړې ده دا مقصد مې دا دی چې یو میدان داسې نشته چې موږ ته په هغې کې د محبوب د ښکلو صفاتو او د ښکلو اخلاقو او د ښکلي ژوند ضرورت محسوس نشي موږ ته په هر قدم د نبي علیه الصلاة وسلام د ډېر لوی ښایسته ښکلي او احسن ژوند د هغې ضرورت دی چې هغه موږ وپېژنو د دې وجې الله رب العزت فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو دپاره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ښایسته ښکلې نمونه ده نو حضراتو یو مین باندې به څنګه هسې وخت تیر شي چې مین په نبي علیه السلام دی او طریقه دې ورته یو نی معلومه او که نی معلومه ورته د بل چا په طریقه دې روان شي دا خو عاشق نه دی دی د خپل عشق اصلاح وکړي او دی په اصولو د عاشقانو باندې ورشي دویم نمبر په دې کار کې خامخا ستړیوالی راځي خو چې کله داسې اجتماعات وي نو د خادمانو نه تپوس وکړه نو هغوی ستومانه ني او هغوی پښیمانه ني او هغوی خفه ني دا ولې عاشق چې دی به د خپل معشوق او محبوب په یو کار کې ستړیوالی نه محسوس که مجازي وشي مجازي کشینو قبلګاه محترم زمونږ رحمت الله علیه هغوی به فرمایل ساده خبرې به وي لږ تقریر به و نو هغه به بنده ته ښه یادېده چغې سورې به نه وي نو هغه به بنده ته ډېر ښه یادېده نو هغوی فرمایل چې تقریر یې کوم نو دا مې څو ځله اورېدلي وی خدای دې مونږ خپل صحیح عاشقان نو مونږ وایي امین وی ګورئ عاشق په خپل ستړیوالي نه پوهېږي هغه د محبوب ته ګوري چې هغه رانه خوشحاله شو که نه ما ته فکر کوئ هغوی به وي د لیلا او د مجنون کیسې ډېرې مشهورې دي زما خبره باندې پوهېږئ که او دا د لیلا مجنون کیسې چې دي دا په حجاز کې پېښه شوې ده دی په حجاز کې بلکې د لیلا کلی چې دی نو هغه اوس هم په سعودي عرب کې شته دا هغه طرف ته چا بوتلمه خو خاص هغه ځای خو مو خود معلوم نه کړ خو هغه علاقه وه هغې ته برج اللیلا وایي او مجنون چې ونه دی وایي د دغو د یمنو کتابونه لیکلي دي وایي چې مجنون چې دی نو ده ته مجنون نه وي دی لیونی په مخکې نو مشهور د نوم قیس و خخ صاحب حیثیت خاندان سره تعلق ساتو نو حضرت حسن امام حسن چې ورته مونږ وایو د نبی علیه السلام نوسې د حضرت فاطمه او د حضرت علي رضی الله تعالی عنهما زوی حضرت حسن چې کله معاویه صاحب ته حکومت پرېښودو وی زه حکومت نه کوم ځکه اختلاف په امت کې راځي حکومت یې ورته مکمل پرېښودی نو په لاره را روانو نو حضرت حسن صاحب سره دا کیس میلاو شو نو دی هغه وخت مشهور و چې لیلا سره یې مینه ده نو حسن صاحب ورته وی قیسه خبرې وی نه د څه نه وی محترمه د څه نه وی ما معاویه صاحب ته خپل حکومت پرېښودو چې دا حکومت ته واخلي او زه حکومت نه اخلم وی تا ورته پرېښودو
وی نو دی خفه شو حسن صاحب ورته وی چې هلکه ولې خفه شو معاویه صاحب خو ډېر لوی سړی دی وی نه د معاویه صاحب په وجه نه یم خفه شوی او ډېر لوی سړی دی د نبي علیه السلام کاتب وحی خفه په یو بل سوچ مې کولو خفه داسې نه یم وی ولې وی هسې وامه که دا دې د معاویه صاحب په ځای باندې لیلا له ورکړو د حکومت نو ډېر بهتر وی انت مجنون د خدای باندې ته خو لیونی نو د مجنون باره کې به هغه یو بله واقعه بیانوله وي مجنون یو ځل په لاره تلو نو لیلا د ارټ نه اوبه راوړې پخوا به کویانو نه زنانه اوبه راوړې نو د ارټ د کوی نه یې اوبه راوړې نو د ګرځولو څوک نو او خو یې تړلې نه و په ارټ باندې نو لیلا وی چې زه اوس څه وکړم دې خوا که منګی ږدم نو هلته ځم نو منګی به پلدي پلی شي که منګي ته ناست یم هلته د ارټ ګرځولو څوک نشته نو مجنون روغ غوندې راتاو شو چې په لیلا پوه شو نو په چپه خوله باندې ارټ شروع که هغه ګرځوي نو منګی خو یو ساعت پس ډک شو نو لیلا وی که زه دله اواز ورکوم دی لیونی دی بیا به وي دا ستایي چې ما له اواز راکړه نو کشې ونه کړم او لاړه او دو سر کته کړی دی په یو مخ ارټ ګرځوي په دویمه ورځ چې لیلا بیا راغله او هغه وخت کې هغه منګی ډکو چې ویې کتل مجنون د هغه شان ارټ ګرځوي اوهو دا مې څه وکړل ده ته خو وینا پکار وه نو چې هغه منګی پې ډک کړه د دویمې ورځې نو بیا یې مجنون ته لیلا آواز وکړه وي نم ورته آواز وکړه وی مجنونه بس کا نو مجنون مخ راواړو وی منګی ډک شو دلې هغه پرونی منګی ډکو وی منګی ډک شو لیلا وی دا خلک دی وایي چې هغه پرونی منګی دی پسې خو یو ورځ یو شپه تېر شو دی په ځان دوره نه دی پوه شو حضرت قبلګاه محترم به فرمایل وي مونږ د مجنون نه هم لاندې شو مونږ دوه رکاته نه کړي خدای مو رضا کړ مونږ د شپې یا پاڅېدلي یا نه بس هر څه شوي دي د زبرګۍ دعوې شروع په دوو رکاتو باندې مونږ خدای رضا کوو او په معمولي غوندې خبره وه چې بس اوس به الله رضا شي او د نبي علیه السلام مینه خو زمونږ زړونو کې شته نه کامل محبت چې زده کوې نو له مجنون نه خو کم از کم لاندې کېږه ما نو چې مجنون په ارټ باندې نه پوهېده چې ما راته شپه وګرځو نو زه او ته څنګه په خپلو عباداتو باندې پوه شو چې مونږ خدای رضا کړو او ما تا څنګه ووایي چې بس زه لړم او اجتماع کې حاضر شوم بس جنت مې وګټو ریوند ته لاړم هم جنت مې وګټو که شاه منصور اجتماع له رالم هم مې جنت وګټو که د ترکه اجتماع له رالم هم مې جنت وګټو په دې باندې اکتفا نه ده د دې ځای نه به ارادې کوو د دې ځای نه به ارادې کوو چې د دې اجتماع حاصل دا دی چې الله موږ له خپله رضا او د نبي علیه السلام کامل محبت راکړي د هغې دپاره اراده دا ده چې زه به تام ژوند د دغه فکر او سوچ سره ګرځوم چې د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مبارک تاج د ختم نبوت د حفاظت دپاره زه یو سپایي جوړ شم نعرے تکبیر تاج و تخت ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرے تکبیر او څنګه چې د خپل جیداد دپاره څنګه چې د خپل مال دپاره څنګه چې د خپل خاندان دپاره زه خپلو کشرانو ته وصیت کوم چې لکه خیال وساتئ دغه پټی مو دی دغه مو کټی دی دغه مو مال دی ګورې دا پلانکي کې دا کار دی دا داسې دی دا ټول وصیتونه پرېږدم نو یو وصیت به خپلو بچو ته دا پرېږدم چې بچو که زما عزت کوئ او په حق او سچه زما وارثان یئ نو د الله رب العزت سره یو وعده وکړئ چې انشاءالله تام ژوند به د ختم نبوت په سپایتوب کې تېرو نعرے تکبیر لبیک 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 نعرے تکبیر او نورې خبرې ځکه نه کوم چې دا مشران به بیا بیانونه کوي نو خبره په دې نه خلاصو بس ما درته صرف تمهید دی ته کېښودو باقي مشران دي انشاءالله تحقیقي او ښکلي او ښایسته او د مینې محبت او د ختم نبوت د سپایانو د جذباتو والا واقعات ورته انشاءالله هغه دوی بیانوي الله دې دا افتتاح د دې اجتماع دا مبارک وګرځوي الله دې تر اخره وخته پورې دا اجتماع په احسن ترتیب سره مرتب وګرځوي الله دې د حضرت شیخ الادب
دامت برکاتهم العالیه وحفظه الله تعالی ورعاه په عمر او د دې په دې هر څه کې برکت واچوي او الله دې دا ځای او دا علاقه په داسې قسمه علماو او داسې مشرانو او په دې اجتماعاتو باندې زموږ د علاقې منور او معطر لري. په دغه خبرو باندې اکتفا کوم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وما علينا الا البلاغ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.